مرګرو سوالات را لګلې دي. هم به سوال دا کړ چې په سفر کې د منځ څه حکم دی. نو چې کله سفر شرعي سفر وي یعنی 48 میل او 72 کیلومتر چې جوړیږي کم از کم چې خپل کور نه وځي او دومره مسافت باندې سفر وي نو بیا چې کم څلور رکعتي مونځ دی فرض هغه به قصر ادا کیږي، هغه به 2 رکعات ادا کیږي او دا حکم ضروری دی. پکار دا چې سړی د سفر په حالت کې د قصر مانځه اهتمام وکړي. دی وجنه علماء کرام فرمایي چې یو سړی په سفر کې هم پوره مونځ کوي نو دی ګناهګاریږي، ځکه د الله تبارک وتعالی طرف نه دته یو افر ورکړی شي، دته یو سهولت ورکړی شي او دی د هغه ناشکري کوي او افر نه قبلوي. نو دا د ګناه په زمره کې راځي. په کار دی چې سړی په سفر کې د الله تبارک وتعالی طرف نه چې کم سهولت دته ورکړی شوی دی چې د هغې نه استفاده وکړي او د الله شکر ادا کړي. نو هغه د ماسپښین او د مازدیګر او د ماسخوتن چې کوم څلور رکعتي منځونه دي فرض هغه به 2 رکعات ادا کوي او ویتر به پوره ادا کوي. او دغه شان سنت چې دی د سنتو په باره کې دا حکم دی چې کله فرصت وي او ډېر مشقت ورته نه وي، تکلیف نه وي او ګاډي ته نه ځي او ښه په عافیت سره وي، آرام سره وي، نو پکار دی چې سنت ادا کړي. ځکه چې په فرضو کې تخفیف دی، په فرضو کې اسانتیا ده او فرض چې دی هغه قصر دی، په سنتو کې چې هغه کمی نشته دی، سنت به پوره ادا کوي. خو چې کله په خپل مقام باندې وي او څه عذر ورته نه وي او څه تیزي او جلدي نه وي او څه ډېر زیات تکاوټ نه وي نو پکار دی سنت دا به ادا کوي ورسره. او دویم سوال دا کړی دی چې د حج او د عمرې نه چې څوک راځي هغې دپاره په کور کې ګلونه لګول، خپل کور کمرې حده پورې چې څونه د خوشحالۍ اظهار وکړی شي په دې کې څه ممانعت نشته دی. ممانعت د دې خبرې دی چې کله نن سبا خلک حج عمرې نه راځي نو زنانه د کور نه بهر شي او ایرپورټونو ته لاړ شي او هلته کې د هغې سره سیلفیانې او تصویرونه او ګلونه او بې پردګي دې سره چې کومه دا د نقصان خبره ده. په کور کې دننه انسان چې څونه د خوشحالۍ اظهار کوي هغې کې څه ممانعت نشته دی. او دغه شان دریم سوال دا کړی چې په ګنده او بالماز کارپیټ باندې مونځ کول، په ګنده کارپیټ باندې مونځ نه کیږي. په کار دی چې مانځه دپاره چې کوم د مانځه شرایط دی په هغې کې یو شرط دا دی یعنی چې کوم شرایط دی د مانځه بدن پاکول، کپړې پاکول، زی پاکول، ستر پټول، وخت پیژندل، قبلې ته مخ کول، نیت کول. نو په دې شرایطو کې یو شرط چې دی هغه د زی پاکول دی. پاک زی کې به مونځ کوي چې په هغې کې زه دغه نه وي ګندګي نه وي. او بل سوال دا کړی چې په قبر باندې جنډې وغیره لګول یا په قبرونو باندې شیزونه کېښودل دا ټول هغه خرافات او بدعات او رسومات دي. قبر خوا کې د الله د کلام تلاوت کول، د مړو د بخشش دپاره، د بخښنې دپاره، ایصال ثواب دپاره د تلاوت اهتمام کول، د ذکر او اذکار اهتمام کول، دا هغوی ته فایده ورکوي. پاتې شو دا ګلونه ملونه او دا شیزونه مړې ته فایده نه ورکوي. او بل سوال دا کړی چې د غسل سره اودس کیږي او که نه، غسل سره اودس کول څنګه دی؟ نو مسنون طریقه د غسل هغه دا دی اگر چې غسل کې 3 فرایض دی، خوله کې اوبه اچول، پوزه کې اوبه اچول او ټول بدن داسې وینځل چې یو وخته زی اوچ پاتې، دا 3 فرایض دی. سنت طریقه د غسل دا دی چې سړی اول چرندام وکړي مکمل طریقې سره او هغې نه بعد چې دی بیا چرندام نه بعد څنګه چې مانځه دپاره موږ چرندام کو کامل اودس وکړي، کامل چرندام وکړي، هغې نه بعد بیا سر وینځي، هغې نه بعد ښي طرف باندې بیا ګس طرف باندې اوبه راواچي غسل وکړي. دا سنت طریقه ده. نو په دې طریقې باندې خپله چې دی نو اودس غسل دواړه کېږي. او که یو سړی سیده چې دی هغه ودرېږي او شاور واخلي یا ولامبي اوبه راواچي غسل وکړي او چرندام ونه کړي نو د په خپله باندې ټول فرایض ادا شو، د خود به خود د اودس چې دی هغه وشو، دوباره اودس کولو ته ضرورت نشته دې سره چې دی هغه کېږي. او دغه شان په بل سوال دا کړی دی چې په جومات کې د رخصوي څیز په باره کې اعلان کول. نو حدیث پاک کې دی ممانعت راغلی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې څوک په جومات کې د رخصوي څیز په باره کې اعلان کوي نو الله جل شانه د چرې هم هغه شی ورته پیدا نه کړي. دې ممانعت راغلی دی. البته د ماشوم یا د ماشومې د انسان حکم هغه مستثنا، علماء کرام فرمایي دا مستثنا دی، د دې اعلان چې دی هغه ممکن دی. جزاکم